یاد کې هغوی ویر کوي او هغوی ماتمونه کوي او ځان په شړکو باندې وهي، خو د حسن او د حسین او د علي او د فاطمې نه بغیر ابوبکر او عمر او عثمان رضی الله عنهم دې صحابو ته په ښکته نظر باندې ګوري. موږ وایو د شیعاګانو سترګې به په دې باندې موږ راوباسو که داسې کار هغوی وکړو. نو هغوی چغې شروع کړلې، چغې شروع کړلې. نو اوس هغوی په حکومت دباو اچوي، په صدر پاکستان دباو اچوي چې په دې بیل باندې دستخط مه کوه، ورنه پاکستان کې به مذهبي انتها پسندي جوړه شي. نو اوس ټول دنیا د پاکستان صدر صاحب ته په انتظار دی چې د پاکستان صدر اوس په عوامي دباو کې راځي او که د اسلام او د پاکستان سره مینه کوي. نو که دستخط یې وکړو نو دا به یو مسلمان صدري، موږ به دته سلام پیش کوو، دا چې د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي. بیا موږ وایو صدر پاکستان زنده باد چې د صحابو په عظمت باندې کمپرومایز د پاکستان آرمي کوي که نه؟ د پاکستان آرمي به څه کوي؟ د پاکستان آرمي ته تنخوا ولې میلاویږي؟ د پاکستان د آرمي نوجوانان د پاکستان د خاورې هم تحفظ به کوي او د پاکستان د آئین هم تحفظ کوي. د پاکستان آرمي د دې دپاره ده چیف اف آرمي سټاف دی او که دا جرنلان دي او که دا کرنلان دي، د هغوی مقصد دا دی چې دا به د پاکستان د خاورې تحفظ کوي، د سرحداتو به تحفظ کوي او د نظریه پاکستان تحفظ به کوي. نو انشاءالله تعالی که د پاکستان فوج او د پاکستان ملټري او د پاکستان چې کوم نوجوانان دي فوجیان دي چې د پاکستان حفاظت کوي، هېڅوک یې نشي ورانولی. یقینا موږ وایو څنګه چې په 9 مۍ باندې کم شوي وه هغه هم غلط شوي وو، خو کوم چې په جړاواله کې کوم واقع وشوله دا هم غلط شوي. د اقلیتو د حقوقو تحفظ ونه شي او دلته خانه جنګي جوړه شي، مسلمان او عیسائی او هندو په خپل منځ کې وجنګېږي او دنیا ته د پاکستان یو غلطه نقشه لاړه شي. دویم نمبر چې خلکو ته دا خبره وکړلی شي چې پاکستان کې مذهبي انتها پسندي ده، پاکستان کې ایکسټریمزم دی، پاکستان کې انتها پسندي ده، مسلمانان انتها پسندي او دارنګې د خپل دین په محبت کې او د خپل مذهب په محبت کې انتها ته رسیږي او د دې په اړه کې بیا د اقلیتو په حقوقو باندې 10 اندازي کوي، 10 درازي کوي. پاکستان کې اقلیتو ته تحفظ نه دی حاصل، هغوی ته پروټیکشن نه دی حاصل. د دنیا ته به د پاکستان یو مسخ شده تصویر وښیي چې پاکستان کې د مسلمان نه بغیر بل څوک نشي پاتې کېدلی. نو څه وکړي؟ د پاکستان په خلکو د بین الاقوامي خلکو دروازې بندې کوي. بیا د امریکې نه مسلمان راوباسه، د برطانیې نه هم راوباسه، د یورپ نه هم راوباسه، ځکه دوی په خپل وطن کې چا ته تحفظ نشي ورکولی. درېیمه خطرناکه خبره او اهم خبره پکې زه دا کومه، دا د جړاواله چې کومه واقعه ده بنیادي طور باندې یو بله مسله راغلې ده. بله مسله څه ده؟ او په دې خو فخر پکار دی چې زمونږ د چترال د جماعت اسلامي چې کوم ممبر و قومي اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، هغه په دې قومي اسمبلی کې د دفاعي صحابه اهل بیت اطهار د صحابو او دارنګې د اهل بیتو د هغوی د تحفظ او د هغوی د عظمت بل پیش کو قومي اسمبلی کې، او ویلو چې د پاکستان دستور کې دا خبره ده چې څوک چاته کنزل وکي، کنزل بې عزتي د چا وکي، کنزل خو پېژنې که نه، د مور کنزل وکي، د پلار کنزل وکي، بې عزتي د چا وکي، او په ده دا خبره ثابت شوله نو دا به جیل ته ځي او 3 کاله به جیل تېروي. مولانا عبدالاکبر صاحب هلته بل پاس کړی دی د قومي اسمبلی نه د ملګرو په مشاورت باندې او د هغوی په اتفاق باندې او په تعاون باندې چې که څوک صحابي ته کنزلې وکي، اهل بیتو ته وکي، حسن حسین ته وکي، علي فاطمې ته کنزل وکي، ابوبکر عمر ته کنزل وکي، بلال او صہیب ته سلمان ته کنزل وکي رضی الله عنهم، نو دی له پکار ده چې موږ ډبله سزا ورکو، دی له 10 سال قید پکار دی، 10 سال قید چې دی ته پته ولګي چې د اهل بیتو څوک توهین نه کوي. نو هغه بل په قومي اسمبلی کې پاس شو، چې پاس شو نو 13 ورځ بیا په سینټ کې د جمعیت اهل حدیث یو رکن دی هغه راغی او هغه په سینټ کې هغه بل پیش کو، بل پیش کو، سینیټر دی، چې کله پیش کو نو هغه بل پاس شو او د هغه بل حمایت الحمدلله په هغې باندې کنسنسس جوړ شوی دی، خلکو په اتفاق رای راغلی ده بغیر دغه یوه پیپلز پارټۍ هغه یو بې شرمه وزیر د شیر رحمان هغه بدبخته مخالفت کړی، باقي ټولو حمایت الحمدلله کړی دی، ټولو کړی دی. هغه یو ښځه راغی خو پته لګي چې دا څه شی دی، الله څه شی پیدا کړی دی، خو هغې مخالفت کړی دی چې دا ویسه یو دا چېرته یو دغه ته ولېږئ او په دې باندې به کمیټي جوړه کړو چې پاکستان کې کمیټي جوړه شي، مطلب دا چې د ردي کې ټوکري کې لاړو بیا هغې باندې بحث جوړو کېږي نه. د کمیټۍ څه مطلب دی؟ کمیټي لکه موږ جرګه به نه جوړو کړو، نو جرګه صحیح جرګه دا چې بس ګډان به لالیږي، اسکي به لالیږي او بس خبره جوړه ده انشاءالله، بس پانۍ اغستې ده او که خیري نو بس دا وخت تېرېږي او جرګې مرګې نه کامیابېږي. نو هغه بل د قومي اسمبلی نم پاس شو، د سینټ نم پاس شو، نو د سینټ چې کله پاس شو نو صدر پاکستان ته هغه تللی دی
او صدر پاکستان به په دې باندې دستخط کوي او چې کله په صدر پاکستان دستخط وکړو دا به د پاکستان آئینی او دارنګه قانوني بل به جوړ شي دا د پاکستان قانون به شلا به جوړ شي چې پاکستان کې چم صحابو ته کنزل وکړل چاهل بیتو ته کنزل وکړل نو هغه ته بلس کاله سزا ملاويږي او جرمانه به دی اغسته 1 لک روپۍ دی غالبا دا به دی اغسته کیږي نو کله چې تر چا په خوګ ځای ګوت خپک دی کنه بچغه وای کنه به وای نو په پاکستان کې زمونږ یو برادر د شیعاګان هغه بدبخته هغه د اهل بیت سره مینه کوي خو صحابو ته بد نظر باندې ګوري حسن حسین په یاد کې جړاګانې کوي د حسن حسین په یاد کې هغه ویر کوي او هغه ماتمونه کوي او ځان په شړکو باندې وਹੀ خدا حسن او د حسین او د علی او د فاطمه نه بغیر ابو بکر او عمر او عثمان رضی الله عنهم دې صحابو ته په حقیقت نظر باندې ګوري مونږ دې شیعاګانو سترګې په دې باندې مونږ راو باسو کدا سې کار هغه وګو ناوی چې شروع کړل چې شروع کړل نو اوس هغه په حکومت دباو اچي په صدر پاکستان دباو اچي چې په دې بل باندې دستخط مکوا ورنه پاکستان کې به مذهبي انتها پسندي جوړ شي نو اوس ټول دنیا د پاکستان صدر صاحب ته په انتظار دی چې د پاکستان صدر اوس په عوامي دباو کې راځي او د اسلام او د پاکستان سره مینه کوي نو که دستخط وکړو نو دا به یو مسلمان صدري موږ به ته سلام پیش کوو دا چې د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي بیا موږ به صدر پاکستان زنده باد چې د صحابو په عظمت باندې کمپرومایز چا سونه کو او کدا وېریدو نو دا بیا بغیرته به دا بیا بوزدلی دا به د پاکستان د خاورې سم وفادار نه او دا به د اسلام سم وفادار نه موږ امید دي ان شاء الله چې صدر پاکستان جناب ډاکټر علوی سے به ان شاء الله تعالی په دې باندې دستخط کوي او دا به د پاکستان آئین به جوړيږي قانون به جوړيږي ان شاء الله نو داغه د سبوتاج کولو د پاره په پاکستان کې داسې قسم واقعات کول د دې لپاره چې دا بل کپاس شو نو شیعه سنی فسادات به جوړ شي شیعاګان به دا بل نه مني او دی براوزي و چې دا خو زمنګ سره زیاتې شوه دی نو دا به یو فساد به جوړ شي هغه په اړه کې د جړاواله واقعا رااله د دې لپاره چې دا دلته موږ ته یو سیګنل راکو چې څنګه په جړاواله کې دا مسله رااله سبا په لاهور کې هم جوړيږي او اسلام آباد کې هم جوړيږي او په بل ځای کې هم جوړيږي با موږ ورته وایو الحمدلله زمونږ د پاکستان حفاظت د پاکستان آرمي کوي کنه د پاکستان آرمي بس کوي د پاکستان آرمي ته تنخواه ولې ملاويږي د پاکستان د آرمي نوجوانان د پاکستان د خاورم تحفظ وکړي او د پاکستان د آئین هم تحفظ کوي د پاکستان آرمي نه دی د پاره دا چیف اف آرمی سٹاف دی او کدا جرنلان دی او کدا کرنلان دی دا غوی مقصد دا دی چې دا د پاکستان د خاورې تحفظ کوي د سرحداتو به تحفظ کوي او د نظریه پاکستان تحفظ وکړي نو ان شاء الله تعالی که د پاکستان فوج او د پاکستان ملټری او د پاکستان چې کوم نوجوانان دي فوجیان دي چې د پاکستان حفاظت کو ایسو کې نشي ورانولې یقینا منغوایو څنګه چې په 9 مې باندې کم شوی و هغه غلط شوی او کم چې په جړاواله کې کوم واقع وشوله دا غلط شوی دی په کار د چې حکومت دی په داسې حالاتو کې دی صحیح شفاف تحقیقات د واقعاتو کوي ایو خبره دا ده چې زمونږ د حکومت اهلکارو هم هغوی بالکل داسې د ناغرضو ګولۍ اچولې دي دا یو ځکه قرآن وسېزلی شو په بل ځکه پیغمبر ته کنزل وشولې په بل ځکه قرآن وسېزلی شو او دې څه وایي کمیټې وله جوړه کوي نو کمیټیانې چې جوړې دقسې عوام به په اشتعال کې راځي او مسلې به جوړېږي دا ته بیا زمونږ دا خو ابرز خبر شومه چې په صوبه خیبر پختونخوا کې چې کومه نگران کابینه جوړه شوې وه نو په 22 وزیرانو کې 18 کرپټ وختل 18 سم خیال ټول ټبر کرپټ دی ټول ټبر ټول خاندان کرپټ چې په 22 کسانو کې 18 کسان کرپشن کوي کنه چانه موږ حقوق غواړو چانه به تحفظ غواړو چانه به انصاف غواړي نو چې داسې کابینه سړی جوړه اوس بل کابینه هم جوړه شوله نو باقی کوم کرپشن چې پاتې دی نو هغه اوس په روان درې میاشتو کې به یو لا الیکشن پته لګي نه چې کال به وروسته یو که 2 کال وروسته وي حالات کم طرف ته لاړل نو وایي روپۍ او 40 روپۍ پټرول ګران شو ډیزل ګران شو حالات کم طرف ته روان دي دا ځکه چې موږ کم زمونږ اصل نظریه نو هغه موږ پرېښې ده صرف دا یو حدیث ویما او بیا به انشاءالله بس کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اسلام کې د اقلیتو څنګه تحفظ نه غداري الا من ظلم معاهدا چا چې د یو ذمي سره ظلم وکړي زیاته وسره وکړي عیسائی سا هندو سا يهودي سا خو چې د مسلمانانو په حکومت کې او چا وسه زیاته وکړو او انتقصه یا دغه بیزتی وکړه یا دغه حق کم کو حق تلفی ولا وکړه او کلفه فوق طاقته یا دا چې عیسائی د مزدور دی دغه طاقت لګ دی او د زیات بوج ور واچو 8 غنټې دیاړي دا او د پاغه باندې 9 غنټې دیاړي وګړه تنخواه ولا پټې مور نه کړله نو او بیا و فرمایي او اخذ منه شيء بغیر طيب نفس یې داغه مال واغستو
زیاته وسره وکړو هغه په خوشاله نه او داغه نه سمال واغستو رسول الله فرمایي فانا حجیجه یوم القیامه د قیامت ورځ باندې به د دې معاهد او د دې زمینه طرف نه زب الته کې مقدمه لړاوه ما الته به حجیج ما دفاع بل تزکوما یاد ساتي ګوره کمن چیرته زمیانو سره ظلم کو د پیغمبر مقابله کو په اصل کې ګوره او بل حدیث کې راځي دا د ابو داود حدیث ته بخاری کې حدیث ته چې نبی له صلوات والسلام فرمایي من قتل معاهدا کچا معاهد مړکو ذمي مړکو نلم يرح رائحه الجنه دا به د جنت بي محسوس نکي ګوره او بیا وان ريحها توجد من مسيره 40 يوما د جنت بوی داسې بوی دی چې د سلويخ تورزو په مزل باندې سړی تلري هغه محسوسي او که چا د عیسائی سره د سیک سره زیاته وکړو مړ کو د جنت په بي پسې الله تعالی محروم کی په دې وجه باندې عزت مندو راځي چې موږ په دین باندې ځان پویو کو ځان نسي مسلمانان جوړ کو شریعت راته سوی قران راته سوی حدیث راته سوی پیغمبر راته سوی په باندې ځان پویو کو د جذباتي پن موږ ختم کو جذباتي پن